بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صدر جلسہ گلندر ماما سے اسٹیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د ضلعي مشر دوست محمد علي صاحب د PK 56 د ارګنایزینګ کمیټې ممبر جاوید حسین خان په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ د حصار نیری یونین کونسل چیئرمین او د تحصیل تنگی نائب میر لیاقت خان په سټیج باندې موجود د قومي وطن پارټۍ ښه ملګری ښه کارکن اقبال د قومي وطن پارټۍ ملګری نزار خان او دلته کې راغلي د پارټۍ مشرانو عزتمندو د حصار نیری یونین کونسل ملګرو د کارون ډیرې او خاص کر د بنچ کلي مشرانو عزتمندو السلام علیکم. زه ټولو کې اول خو د خپله ښه او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو د لخوا ګلندر ماما دوایي خان خان قادر فضل ګل خان او د هغوی سره چې نن کم ګڼ شمېر عزتمند مشرانو او ځوانانو موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت اختیار کړو هغوی ته هرکلی وایم او دا یقینداني وله ورکوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده انشاءالله یو ځای به د دې علاقې د ترقۍ لپاره د پښتون کام د ترقۍ لپاره یو ځای به جدوجهد به کوو او انشاءالله دا کام به د ترقۍ لپاره ما نه مخکې اقبال جذباتي خبرې وکړې او جذباتي تقریر وکړو خو دا خپل د زړه او دا خپل د ذهن ترجماني یې صحیح طریقې سره وکړه که موږ وګورو نو ډېر داسې خلک دي چې هغوی دې نه واقف نه دي چې په دې علاقې کې ترقي چا راوستې ده دې نه واقف نه دي چې نن نه 15 کاله مخکې نن نه 30 کاله مخکې د دې علاقې څه حالات وو هغوی راپاسي او تپوس کوي چې یاره د فلاني قیادت څه کړي دي او د فلاني پارټۍ څه کړي دي دلته مشران موجود دي ما ته مخامخ هم مشران ناست دي دوی د دې خبرې ګواه دي چې نن نه 40 کاله مخکې دا علاقه دومره پسمانده وه دلته کې د بجلۍ نومې شی نه و دلته کې سکولونه نه و دلته کې هسپتالونه نه و دلته کې سړکونه نه و دلته کې هغه لحاظ سره د ترقۍ اثرات موجود نه و دلته کې غریبانانو ته نوکرۍ نه میلاوېدلې نن چې دا حالات بدل دي نن چې تاسو ته ځای په ځای سړکونه ښکاري نن چې تاسو ته ځای په ځای بجلي ښکاري نن چې ځای په ځای تاسو ته سوی ګیس ښکاري نن چې ځای په ځای تاسو ته هسپتال ښکاري نن چې ځای په ځای زموږ ماشومانو ته د تعلیم سہولت ملاویږي نن چې ځای په ځای زموږ ځوانانو ته روزګار ملاویږي نو د دې یو ډېر لوی حصه چې ده هغه د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپور جناب آفتاب احمد خان شیرپور صوبائی چیئرمین جناب سکندر خان شیرپور کارکنان قومي وطن پارټي زه د هغې ځوانانو ته چې کوم دغه سوالونه کوي هغوی ته وایم چې خپل مشرانو سره لږ کښېنئ او د هغوی نه تپوس وکړئ تاسو ته به پته ولګي چې نن او نن 30 کاله مخکې
په دې علاقې کې څومره لوی فرق دی. بیا ورسره هغه نور سهولتونه د ترقۍ دا کوم اثرات چې دي دا به یو طرف ته کړو. نن که دې علاقې کې غریبانانو ته تحفظ ملو شوی دی، هغوی ته خپل حق ملو شوی دی، په دغه کې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپا او بیا د هغوی نه پسته د ملي رحمت جناب افطار احمد خان شیرپا عزتمندو دا خپل روان نسل په دې خبرې پوهیو. ټیک ده 21مه صدي ده، نور ترقۍ ضرورت دی، نور هم دلته کې ضرورت نشته، لا هم ډېره پسماندګي ده. خو د هغې له بیا داسې قیادت پکار دی، د داسې قیادت لاس مضبوطول پکار دي چې هغه موږ له دا مسلې حل کولی شي. نن تاسو نظر واچوئ که اسمبلو کې نن کم کسان ناست دي، زما خیال داسې موقع ډېره کمو خلکو ته ملالیږي چې په مرکز کې حکومت دی او په صوبې کې حکومت دی، خو هغه کارونه هغه سړکونه چې کوم د قومي وطن پارټۍ په دور کې شروع شو، هغه سکیمونه مې سرته نشي رسولی، نو دوی نه به مونږ څه دا ته وکړو چې دوی به نه وي څه مونږ له دلته کېرولي. اقبال خو خپل تقریر کې ایم ایل اے او ایم پي اے یاد کړو، خو د باقي دا کلیوال سینیټر نو سره یې لږه مینه شته، هغه دلته کې مختلف نور خلک هم تېر شوي. نن د قومي وطن پارټۍ لړخه زه د جمعیت علما اسلام نم، د عوامي نیشنل پارټۍ نم، د پیپلز پارټۍ نم، د مسلم لیگ نواز نم، د پاکستان تحریک انصاف نم او نور چې څومره پارټۍ دي د هغوی نم دا سوال یو تپوس کومه چې د قومي وطن پارټۍ یو ادنا کارکن هم چې راشي نو تاسو ته په دې علاقې کې ترقي ښیلی شي او هر یو کلي کې دا خپل څه نه څه نښه تاسو ته ښیلی شي. تاسو چې په نورو باندې سوالونه کوئ ناول راپاسئ او خپل کارکردګي موږ ته وښیئ چې تاسو څه وکړل، تاسو دې قوم نه څه کړي. تنقید کول خو ډېر اسان کار دی، خو کارکردګي خپله بیانه کوي. ایوب صاحب چې دی 4 کاله د ملک وزیر اعظم پاتې شو او داسې وزیر اعظم چې هر څه د هغه په لاس کې و، د هغه سره هر یو شی چې دی امداد و. نن چې هغه تقریرونو ته راوځي نو کارکردګي خپل نشي بیانولی، دا نشي ویلی چې ما دې قوم له دا کړي دي، ما دې قوم له دا منصوبه راوړې ده، ما دې قوم دا مسله حل کړې ده، خو چې راپاسي کله وایي چې فلاني زما خلاف سازش کړی دی او کله وایي چې فلاني زما خلاف سازش کړی دی. زه کم از کم او د سبحان الله خان خبره چې رات کے 12 بجے مجھے کیوں نکالا گیا، کم از کم یو خبره ته خو راغې مونږ به وایو چې 2018 الیکشن کې داندي شوې ده او په دې خبرې باندې مونږ د خلاف ووتلي وو. اوس په خپله دې خبرې ته راغلی چې 2018 کې او بالکل داندي شوی وو، خو هغه دا وایي چې داندلي زما خلاف شوی وه او بیا د هغې داندلۍ په نتیجه کې ما ته حکومت ملو شو. نو چې بای د هغې داندلۍ په نتیجه کې تا ته حکومت ملو شو، خو نو دا داندلي تا لپاره شوی وه که نه؟ بلکل دا د کوم ځای دغه دی چې نه داندلي زما خلاف شوی وه خو حکومت د هغې په نتیجه کې ما ته ملو شو. زه خو په دې خبرې باندې نه پوهېږم، خاص کر د پي ټي آی د یوت نه تپوس کومه چې د دې موږ ته دغه وکړئ چې بی یو کس وایي چې زما خلاف دا عجیب شی ده خو د هغې په نتیجه کې ما ته فایده راورسېدله، دغې موږ ته دغه وکړئ چې دا داندلي د چا لپاره بیا شوې وه. بیا ورسره ما نه مخکې سیف الله ډېر ښه طریقې سره په هغې باندې خبره وکړه چې
د مدینې ریاست یې وې دونه یو پاکستان جوړولو خبره یې کوله خو په هغې باندې هېڅ باندې هغه شانتې عمل ونه شو تش دغه 4 کاله کې د یو ټرنز نه علاوه بل هېڅ قسمه دغه نه چې نن کومه خبره وکړي سبا د هغې خبره نه اوړي او د هغې بلکل الټه خبره کوي دغه صرف دغه سیاست پاتې شوی دی شروع کې چې کله عدم اعتماد کېدو نو وایي چې دا امریکي سازش دی دا یاد دي تاسو ته که نه اوس وایي چې نه امریکایانو سره خو زما هېڅ قسمه دغه نشته او زه خو د امریکې خلاف نه یم دا بیروني سازش دی نو موږ ته دې وضاحت وکړي چې بیا دا بیروني سازش چا کړی چې دغه کې ما اول خو تا یو خاص ملک ته یادو او د هغې یو خاص عهدهدار ته یادو چې هغه موږ له دا دمکي راکړې ده نن چې د هغوی سره ملاقاتونه وشو نو هغه خبره بدله شوه چې د دې وضاحت ته دې قوم ته وکړي چې د ده دوست څوک دی او دښمن څوک دی د دې په خپله وضاحت شو دغه شانتې عزتمندو سیلاب تېر شو ډېر لوی تباهي په ټول ملک باندې تېر شو بلوچستان سند ډېر زیات خراب شو زموږ صوبې کې سوات کالام د ملکن ډیویژن تقریبا ټول کوهستان زمونږ چارسده دغه شانتې بیا نوخار او بیا چې دی زمونږ جنوبي اضلاع چې دي د ډی خان او دا ټول پای کې متاثره شو چې دی دومره د دې قوم خیرخوا دی آیا چا دا ولیدلو چې دې سیلاب متاثرین له دې راغلي او تپوس یې کړي دې صوبې کې خو د هغه حکومت وکړه هغه صوبایي حکومت چاته نه دی ښکاره شوی سال اوس 400 ته راځي د الیکشن لپاره خو جلسه کوي خو 15 منټه د سیلاب متاثرینو له نشو ورکولی چې راغلي وي او په هغه سخته کې د قوم په سر باندې لاس ایښی د دې جواب دې راکړي چې دې د دې څه پیغام دې قوم له ورکول غواړي بیا خصوصا زمونږ د صوبایي حکومت خو بیخي موږ ته په سر ښکاري نه شي دې سیلاب کې دې قوم له څه وکړل دغه شانتې د یو څو ورځو نه تاسو ګورئ چې د وړو قیمتونه د 100 کیلو تر ورسېده 2100 ته ورسېده او دا لا وایي چې نور به هم زیاتېږي شارټېج هم را روان دی او دا د نور څه د وجې نه دا د صوبایي حکومت د نااهلۍ او دوی د غلط پالیسو په نتیجه کې دا شارټېج را روان دی دوی سره پوره سټاک موجود نه و چې کوم سټاک یې ایښتی و هغه لا ورته را رسېدلی نه و او په کم قیمت باندې ورکولو په دغه کې مقابلې کې ووتل ځکه چې هلته کې وفاقي حکومت چې دی هغوی کم قیمت کې ورکو نو دوی ویل چې موږ هم کم قیمت کې ورکوو او اوس داسې پوزیشن شو چې اوس ورسره اوړه دغه شته غنمو سره شته نه چې میلیونونه ورکړي او دا رس تر زه دې کې اضافه به کېږي موږ دې صوبایي حکومت ته وایو چې د دې حل فوراً دې راوباسي که حل یې نه ویستلو نو بیا به موږ سړکونو ته راوځو او موږ به د دې خلاف احتجاج به کوو ځکه چې دا د صوبایي حکومت دغې سره سره وروڼو ټیک ده چې دا موږ ته پته ده چې معاشي حالات د تېر 4 کالو چې کوم غلط پالیسۍ وې د هغې په نتیجه کې نن معاشي حالات خراب دي کم زرګونو اربونو په تعداد کې چې قرضې اخیستلې شوي دي نن د هغې د وجې نه ملک چې دی د قرضو لاندې دی او د هغې د وجې نه معاشي طور باندې په سخت مشکلاتو کې ګیر دی خو موږ دې موجوده حکومت ته هم دا وایو چې دې قوم که د پاکستان تحریک انصاف حکومت یې رد کړی نو په دوه خبرو یې رد کړی یو په داندې باندې یې رد کړی بل په د ګرانۍ د وجې نه یې رد کړی که تاسو هم دې طرف ته توجه ورنه کړه نو بیا قومي وطن پارټي به چې دی هغه به عوامو سره ودرېږي د عوامو حق لپاره به تپوس کوي او عوامو سره به موږ ودرېږو او
هغه پرې به باران نه کېږي چې څوک پرې تاسو دې طرف ته توجه نه ورکړئ دا د حکومت بنیادي فرض جوړېږي چې هغوی د عوامو د مسایلو طرف ته توجه ورکړي عزتمندو انشاءالله دا تاسو تسلي ساتئ چې قومي وطن پارټۍ مخکې تاسو یوازې نه پرېښې نن به هم تاسو یوازې نه پرېږدي او آینده انشاءالله چې کله هم ضرور وي څنګه به تاسو سره به ولاړ عزتمندو دا موږ مخکې چېرته نه اورېدلې چې د علاقې نمایندګان چې کوم اسمبلو ته ولېږلی شي هغه د هغې علاقې وکیل وي او هلته کې موجود وي چې د هغې علاقې د خلکو د حقوقو تحفظ وي چې هغه نمایندګان د حکومتي ادارو سره یو ځای شي او وایي چې یاره په خلکو باندې ظلم وکړي او د دوی بجلي کټ کړي دا موږ چېرته نه اورېدلی دې نه مخکې که کله هم داسې څه حالات راتلل نو عوامي نمایندګان به خلکو سره ودرېدل عوامو سره به ودرېدل په اسمبلۍ کې به د عوامو ترجماني کوله د عوامو مسله به یې اوچتوله ویل به چې یاره دا زیاتی ده چې هغوی باندې تاسو دغه کوئ بالکل نن په نوي پاکستان کې چې دوی اوس هم دا وایي چې زموږ د خیبر پښتونخوا وایي د نوي پاکستان حصه ده نور پاکستان چې دی هغه د زوړ پاکستان حصه ده نو په نوي پاکستان کې د غریبانانو نه بجلي کټ کېږي د مظلومو خلکو نه بجلي کټ کېږي په د باثره خلکو ته څوک لاس نه اچوي د هغوی ته نږدې هم څوک نه ورسي عزتمندو د دې موږ مذمت هم کوو او انشاءالله د دې به حل به هم راوباسو او موږ به تاسو سره ودرېږو ستاسو دا ستاسو مسله نه ده زموږ مسله ده دا به انشاءالله دې ته به یو ځای مشترکه راسو عزتمندو زه یو ځل بیا د هغې مشرانو د هغې معززو خلکو چې چا نن موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شمولیت اختیار کړو د هغوی ډېر زیات مشکور یم د هغې ملګرو چې چا په دې کې د پل کردار ادا کړو چې چا تاسو سره رابطه قایم کړه د هغوی ډېر زیات مشکور یم انشاءالله ستاسو د خدمت لپاره ستاسو د مسلو د حل لپاره به هر وخت حاضر یو او څنګه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپو د خپل سر قرباني ورکړې وه خو د قوم نه رستو شوی نه سر قرباني به ورکوو انشاءالله هر وخت به ستاسو د مسلې ستاسو د تپوس به کوو به او تاسو سره به شانه به ولاړ یو انشاءالله دا زموږ د ورورولي به نور هم مستحکم کېږي به دا نن ستاسو دا اتفاق چې دلته نه د مرچ کلي نه شروع شو انشاءالله دا اتفاق چې دی دا به ټول تنګي تحصیل کې ټول شپکلر تحصیل کې ټول 400 کې او بیا هغې نه پسې ټول خیبر پښتونخوا کې به دا یو اتفاق به د ټولو به یو اواز وي جناب آفتاب احمد خان شیرپو زموږ مشر دی هغه به زموږ د حق تپوس کوي